من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ندنك أن تولوا دا خبرات تاسو وګرځوي وجوهكم مخون خپلا قبل المشرق طرف دا مشرق تا والمغرب او مغرب طرف تا دی يهودو نصارا ویل مونږ څنګه گمراهي اغستې ده په بدله د هدایت کې او څنګه مو اغستې ده عذاب په بدله د مغفرت مونږ خو نیکیان یې کوو منځونه کوو قبلې طرف ته مونځ کوو مونږ نو رب کریم فرمایي لیس البر نه ده نیکیان تولو دا چې تاسو وګرځوئ وجوهکم مخونه خپل قبل المشرق طرف د مشرق قبله د نصارا وشوه والمغرب او مغرب طرف ته قبله د یهودیانو شوه نو اے نصرانیانو ستاسو دوانو قبلی منسوخی دی بلکې اصلی نیکی دادا چې مخونه تاو کوي کعبه شریفه ته یا عبدالله ابن عباس سے وی دانی کی نه د چې تاسو مشرق طرف ته مخ واړوي مغرب طرف ته مخ واړوي بل مع ذلك اعمال غیر ذلك فقط دانی کی نه د چې محدث کو دی خو کنه دې سره نور لوی خبرې دي ولكن البر من ولكن ذا البر لیکن خوندنی کې چې من هغه څوک دی امن چې ایمان وروړي بالله په الله باندې او یوم الاخر او پرز د اخرت باندې یعنی چې ایمان وروړي نو د نیکاني مقبول دي او که ایمان وروړي نه لکه دا مثال داسې دی چې هندوستړی خدای ناراضه او نیکی کونکي انسان غسوک دی والملائکه چې فرشتگانو باندې ایمان راوړي ول کتاب او په کتابونو ټولو باندې والنبیین او په پیغمبرانو باندې عادت پکې شرط نه دی چې دی پیغمبران دومره پیغمبرانو باندې ایمان راوړي دي نه بس دا سی وی چې الہ ستاسو طرف نه چې څومره انبیا راغلي دي په ټولو باندې ایمان دی او نیکی کونکي انسان غسوک دی وات المال چې ورکي مال لره الله ویا چاته ورکي علی حبه پمن خپل باندې د زړه پمن باندې ذویل قربا خپل خپلوان ته ورکي ولیتام او یتیمان ته ورکي والمساکین او مسکینان ته وابن السبیل او لازم د لارې مسافر یعنی ابن په معنا د لازم د لارې سره چې همیشه لازم وي هغه مسافر وابن السبیل معنا لازم د لارې مسافر غلی ورکي مسافر ته ورکي والسائلین او نیکی کونکي انسان سوک دی چې مال ورکي سوالګرو ته سوال کوونکو ته سائل د مسکینانو نه جدا راوړو ولې ځکه چې سائل کې لازم نه د چې خامخا به غریب وي اگر که شرعا سائل هغه سوک دی چې غریب وي سهار به لري او ماښام به نه لري نو سوال ورته روا شوی وي د هغې نه سوا چې څوک مالداري او پیسې لرل او سوال کولو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ومن سال الناس سوک چې سوال کوي د خلقونه لیسریا د پاره چې زیات کی به په دې سوال باندې ماله مال خپل کان ناس سوک چې سوال کوي د خلقونه لیسریا د پاره چې زیات کی به په دې سوال باندې ماله مال خپل کان خموشا فی وجهه یوم القیامت خموش معنا ګریدل د پوټکی په لرګي باندې چې دا پوټکی سری شوی وشلولې شوی دا سرمنې ورله سری کړي وي د به د قیامت پر ورځ داسې راځي مخ به داسې شلیدلې وي سری شوی به یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې داسې حال کې براشي ورطفا او گرم کانی اس کروٹی یاکلو خریب دے من جہنم د جہنمنا نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فمن شاء فلیقل پس خوخه د خلقو پس کم دی کی داس کروٹی دا گرم کانی خوڑلا ومن شاء د چاچ خوخوی د خلقو کی فلیکثر پس زیاد دکڑی یعنی سوال لک کوي او که ډیر کوي بس دار چا خوخه دا بل روایت کې راځي چې په ورځ د قیامت کې براشي دا سوالګر په داسې حالت کې براشي وجهه عظم مخ به د هډو کې وي خو رټي بنا
کمالدار وي سوال درنه کولو رټې به نه ځکه چې الله تبارک وتعالی وایي واما السائل هر چې سوالګر دی فلا تنهر پس مه رټه. حدیث مبارک کې راځي چې وللسائل حق ولو جاء على فرس، د سوالګر حق دی اگر کراشي په اس باندې د اس په غاړه کې دا پټې د سپین زور وي نو دا به ورته نه وي چې د ځوانې ته دی وګوره دی دا پټې ځان نه خرڅ کا نه. نو آت المال ورکی مال لرا پچا چاته وسائلینا سوال کونکو لرا مال ورکی نکی کونکو انسان آغا سوک دے وفر رقاب نکی کونکو انسان آغا سوک دے چه مال ورکی وفر رقاب مانا فی فکر رقاب پا خلاصولو دا گردنونو کی یعنی غلام شو یا اشاره مظلوم تدا پا ظلم باندې سوک گیر شوه دے پا جیل کې دے پیسہ پیو لگوا خلاص کا دغا انسان نو دا انسان نیکی کونکو دے واقام الصلاة و قائمی منزل را وآت الزکاة ورکی زکاة لرا دغا انسان نیکی کونکو دے والموفون وفا کونکو وی نیکی کونکو انسان آغا سوک دے والموفون چه وفا کونکو وی بیعهدهم پا وعدو خپلو بانده اذا پاغا کی عهدو مانا اذا وعدو کل چه وعدو کنو دے پی وفا کنو دغا انسان نیکی کونکو دے. بل نیکی کونکو انسان آغا سوک دے والصابرین چه صبر کونکو وی نو دا واخص الصابرین وی خصکوم صابرین لرا امدح الصابرین مدح بیانوم دا صابرینو نو والصابرین چه صبر کونکو وی فی البأسائی فی حال الفقر پا حال دا فقر کے پا شدت دا فقر کے سخت غریب دے صبر کیا نخلینا خوادی خوا خبری نو باسی. بل نیکی کونکو انسان آغا سوک دے والضرائی منا فی حال المرض چه صبر کیا پا حال دا تکلیفونو دا مرضونو دا نفسونو کے فی حال المرض پا حال دا مرض کی دے صبر کیا. بل نیکی کونکو انسان آغا سوک دے وحین البأس چه صبر کی پا وقت دا جنگ کی حین القتال پا وقت دا جنگ کی. اولئک الذین رب کریم فرمائی دا هغه کسان نے صدقو چی رشتینی دی فی ایمانهم پا ایمان خپل کی و اولئک دا کسان چی دی هم المتقون هم دی پریزگاران دی هم دی یریدون کی دا اللہ ندی نو اے مسلمانانو ادخلو فی السلم کافا داخل شئی پا اسلام کی ٹول پٹولا صرف دان دے چی قبلی تمخواڑ مونس کے نا دی سر نور عمالم شتا اللہ ویا عمال دادی چې تو مال ورکې په مین خپل باندې خپلوان ہوتا یتیمان ہوتا مسکینان ہوتا سوالګر ہوتا او په خلاصولو د غلامانو یا گردنونو نور وغیرہ شو او مونږ کې وعده باندې وفا کې صبر کې او په جنگ کې په شدت د فقر کې نو دا اصل نیکیان دادی نو ادخلوا فی السلم کافه داخل شي په اسلام کې ټول پټول ټول اعمال قبول کیا او عمل پیو کیا. اس بادشاہانو تا طریقہ خی الہ العالمین دا بادشاہ ہے یارا چی دی بادشاہانو پا دی باندې عمل کولینو بالکل با امنوی هر یو ملک نو ججانو تا دا جج دا قضاوت طریقہ خی الہ العالمین سیاست مدینہ تاسو تا خی قصاص بنا بیانیا چې چا قتل وکړو نو د قتل په بدله کې قصاص شو نو مجال شته چې څوک په ملک کې بیا بل قتل وکړي یا په کلي کې نو یا ایها الذین آمنوا د ایمان والاو کتب معنا فرض فرض کړی شوی دی علیکم په تاسو باندې القصاص قصاص معنا مماثلت فی القتل په قتل کې قصاص قتل په څو قسمه دی په درې قسمه دی. قتل عمد دی ته ویل کېږي چې قصدن څوک مړ کړي په گاڑی دی قصدن سوکوالو مړ دی کو یا یو په اوس پنوا غټ اوس پنوا چې قاضي وکتل او دینه مر کیږي یا یو غټ ډانګو د انسان دی سر ته دی راو بغلو یا په دې زمانہ کې تماچه شو کلاشنکوف شو وغیرہ قصدن تاسو کوشتو نو پدې کې قصاص دی دې کې به قصاص کیږي دغه انسان. دویم چې دی بل قتل خطا دی گاڑی دی چلولو ډس شو چې انسان درنه ولګېدو په خطا باندې یا نور وجوهات دی نو پدې کې دیت دی. دریم نمبر قتل شبه بالعمد داسې شیز باندې چې انسان دی وهلو ستا د قتل اراده نه وي یو چوکه ده وغیره په سوک باندې نو هغه د هغې نه په انا لله باندې مشرف شو نو په دې کې دیت قصاص نشته.
یا ایها الذین آمنوا د ایمان والاو کتب فرض فرض کړی شوی دی علیکم په تاسو باندې القصاص قصاص فی القتل په وجل شویو کې الحر يقتل بالحر اصل با وجل شي په اصل باندې والعبد يقتل بالعبد غلام با وجل شي په غلام باندې والانثى بالانثى زنانه با وجل شي په زنانه باندې د دې مطلب دا دی چې دا قصاص په غلامانو کې هم او په اصل کې هم جاری کیږي په غلام کې قصاص جاری کیږي او په اصل کې جاری کیږي او په زنانو کې هم جاری کیږي دا قصاص یا بعضی وای چې دا منسوخ دی په دې آیت باندې وکتبنا علیهم فرض کړو موږ په دې باندې ان النفس بالنفس چا چې یو نفس قتل کونو د نفس په مقابله کې به ماغه نفس قتل ولې شي والعين بالعين سترګه په سترګه سره برابر وي نو دې ته ویل کېږي قصاص روحي في القتل بالقصاص عضوي دي چې والعين بالعين والانف بالانف استرګه په سترګه دي ته عضوي قصاص ویل کېږي نو فمن وفي پسر چې عفو کړي شو له دلرا من اخيه من دم اخيه المقتول د دم د ورور د نچې مقتول له د طرف نه عفو کړي شو چې په دین کې د ورور د سيند سشي فتباع پس لازم دی تابعداري کول په عفو کون کې باندې چې وارث د مقتول دی لازم دی تابعداري کول د قاتل یعنی مطالبه د دیت او دا ټکي پښتانه بیا دي چې سوري دي دا سوري موري په کې نشته اسلام کې دا سوره د دې آیت خلاف دی هلاک ول عفو ورته مکو قصاص واخلا کعفو کې بیا دیت کې سوري موري نشته نو فتباعن پس لازم دی تابعداري کول د قاتل د دیت نه زیات سوري نخلي بالمعروف په طریقه باندې و اداء ولګ وقاتل سرا او على القاتل اداء لازم دی قاتل باندې ادا د دیت الیه الى العافي دی عافي تعفو کون کی تا چې وارث ته عفو کړي د به احسان په طریقه باندې چې سستی به پکې نه کوي ټال مټول به پکې نه کوي رب کریم فرمای ذالک دا حکم مذکورا تخفیف د سپکوال د احکام د من ربکم د جانب د رفستا سنا ورحمت یو لوی رحمت د زکه چې د يهودو په دین کې قصاص او دیت نو او د نصرانیانو په دین کې دیت او قصاص نو امت د پیغمبر علی السلام ته اختیار ورکړی شو ک قصاص کوي ک دیت اخلیا ورحمت یو لوی رحمت ته فمن پسر وسو اعتدا چې ظلم وکړو په قاتل باندې بعد ذالک یعنی بعد العفو رست د عفو نه راولګیدو دا قاتل ویشتو او شهید کړو نو دا خو بیا قتل عمد شو من قتل متعمدا چې قصدن قتل وکړو رب کریم فرمایي فجزاؤه جهنم خالدا فيها جزاء د دې جهنم د همیشه به په جهنم کې نو فله رب کریم فرمای پس دغه انسان د پر عذاب دی علیم دردناک اوس رب کریم فرمای چې د قصاص کې ستاسو زندگی دا اوس دا خبره د خلق ورت کې د هر خاص او عام په خلا کې دا یعنی په زبان کې دا خبره چلیږي اوړي راوړي الکه قصاص کې ظلم دی ظلم نشته نجی په قصاص کې رب کریم فائدې بیانوي ها ولکم اشتری تاسو د پارا فی القصاص په قصاص کې یعنی پرواوالي د قصاص کې حیات ژوند رب کریم فرمایي ژوند باقی خلقو د پارا دا یو خو مر شو نور خلقو د پارا خپل ژوندۍ شي مجال ستجه چې بیا بل پدې کلی کې څوک قتل وکړي یا پدې ملک کې څوک قتل وکړي ملکونه پامن کیږي کلی پامن کیږي نو څوک چې قصاص ته ظلم ویا نو دا ډیر قمقل دی یا اولی الالباب اې د عقل خاوندانو الله په قصاص کې زندگی ده یا اولی الالباب اې د اول عقل خاوندانو لعلکم دې د پاره چې تاسو تتقون ځانو ساتئ تاسو د قتل نه بیا به یریږي ګوره قصاص کیږي